مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلی چې یو بزرگ وفات کېده نو لوی علما ورته ناستو چې ناستو نو هغه شیطان ورته ولاړ دی او شیطان ورته وی دی بزرگ ته چې یا مولانا قد نجوت، مولانا صاحب خلاص ورانا. اوس دا علما چې دی لګیا دی او اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسول. او دا سره چې کوم مړکیږي دی وی چې لا 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 لا. دا علما ریان شو چې یا الله مونږه شهادت وایو او دی وی چې لا لا. د دې خدا معنا چې زه د الله د توحید اقرار نکوم، دا خو غرق شو. په دې کې د خدای شان او د دې سړی تبه وشلې دا او حالت لک خشو چې خشو دا علما ورته وی چې مونږ خو دې غرق کړو، مونږ درته کلمه شهادت ویلو او تا ویلې چې لا لا لا. ا بزرگ ورته وی چې ما تاسو ته نه وی چې لا لا لا، تاسو سره جوخت شیطان ولاړو. عزیزانو لوی خطرناک ټیم چې دی په زندګۍ کې هغه د زنکدن ټیم. د زنکدن په ټیم کې د انسان د ټولې زندګۍ د ګټې او د بیلاد وخت. که دغه وخت کې سره د لغزش د شیطان نه محفوظ پاتې شو خو عمر له کامیاب شو، او که دغه وخت کې لغزش د شیطان کې د گیر شو نو عمر له تباه شو. که تاسو خیال وکئ مونږ خلک چې دعا کوو نو دا وایو چې یا الله زمونږ آخره خاتمه ښه. آخره خاتمه چې ده هغه دغه د زنکدن وخت وایي، ځکه چې د ټولې زندګۍ دار و مدار چې دی هغه په دغه وخت باندې. علما وایي چې د زنکدن په وخت کې سړی ډېر سخت تږی وي او دا وخت کې دی دا وایي که دا د ټولې دنیا دریابونه زما په دې خوله کې څوک راواچوي نو زما تنده به پې دفن شي. دغه وخت کې شیطان ورته ولاړي او یو لوی کټوره لاس کې نیولې او دې سړی ته وایي چې ته وایه چې دوه خدایان دي نو دا یخې اوبه به درک. نو دکه دنیا کې ژوند د ایمان په کمزورتیا کې تیر کړی وي نو د هغه وخت کې وایي چې دوه نه درې دي خو دا اوبه راکړه. نو هغه کټوري کې علما لیکي چې اوبه هم نه وي د شیطان پکې متیازې کړي، هغه توی کی او ورته وایي چې عمر لمه دې بیړه تباه کړ. نو زما عزیزانو هر دائم کشاف څنګه شوی دی. مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلی چې یو بزرگ وفات کېده نو لوی علما ورته ناستو چې ناستو نو هغه شیطان ورته ولاړ دی او شیطان ورته وی دی بزرگ ته چې یا مولانا قد نجوت، مولانا صاحب خلاص ورانا. اوس دا علما چې دی لګیا دی او اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسول. او دا سره چې کوم مړکیږي دی وی چې لا 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 لا. دا علما ریان شو چې یا الله مونږه شهادت وایو او دی وی چې لا لا. د دې خدا معنا چې زه د الله د توحید اقرار نکوم، دا خو غرق شو. په دې کې د خدای شان او د دې سړی تبه وشلې دا او حالت لک خشو چې خشو دا علما ورته وی چې مونږ خو دې غرق کړو، مونږ درته کلمه شهادت ویلو او تا ویلې چې لا لا لا. ا بزرگ ورته وی چې ما تاسو ته نه وی چې لا لا لا، تاسو سره جوخت شیطان ولاړو. هغه راته وی چې یا مولانا قد نجوت، مولانا خلاص ورانا. وی ما هغه ته وی چې لا لا دا خلاص نه، مخکې ډېرې مرحلې پاتې دي. نو عزیزانو عرض مې داو چې پته نه لګي د زندګۍ په انجام باندې چې زمونږ انجام به څه وي، مونږ سره به څه کېږي. آخر وخت کې به مونږ ته د ایمان دولت نصیب هم شي او که نه به شي. په دغه وخت کې که مونږ ته د ایمان دولت نصیب نه شو نو ابدالآباد دپاره هم بیړه تباه شوه، بیا به نه کېږي. که په دغه تمه یې چې د مرګ نه وروستو دا خاتونه ماتونه در پسې چا وکړه را وکړه جوړ، په دې به وبخلی شي. دا باته یې غوږ نه وباسئ، په دې نه کېږي چې د زنکدن په وخت کې ایمان بیلې که دا ټوله دنیا در پسې څوک خیرات کی د یو کنجه کې عمره خیرات به نه در رسي. خیرات هغه سړي پسې فایده کوي
چې کم د ایمان دولت وګټلو د ځنکدن په وخت کې او چا چې ایمان بیلو نو کافر د دنیا تیر شو، کافر پسې خیراتونه کول څه سود نه لري. نو عرض میں دا ہو چې توبه چې دا پدې کې تلوار پکار د ژوند پتن لګي استوه زل ازوان ما چې زما څه خوخه د کوم به اخر کې و بیا توبه واس که قدرت داسې مرګ تا تراولي چې اکسیډنټ وکي لارای موټر کې روان او یو غړپ شي غړا سره در نساوتی د توبې توفیق درته نصیب نشي، یا د هارت فیل شي روانه په لار اور دی ودرېږي توبه ته چې برابرېږي بیا دې خپې اګرې ته شي. تاسو خیال راکړئ. نو د دې وجنه چونکه د ژوند او د ساوتو پته نه لګي نو توبه کې چې ده تلوار پکار ده. الله دې توفیق مونږ او تاسو ټولو ته راکړي. عزیزانو مړ شو سړی، اوس د مرګ نه وروستو علما وایي چې د دې مړي دوه حالت دي. کدی مړي ایمان تیر کړي نو دې په کور کې لا پکټ کې پروتي او په جنت کې داخلي، او کدی مړي ایمان نه تیر کړي او دې کافر د دنیا تیری نو دا مړ په کور کې پکټ کې پروتي او په جهنم کې داخلي. بیا د کور چې روان کی نو په دې لار باندې مراحل دي، څوکۍ دي، وې درې کم خو روانه اخرت ته پاسپورت شتا، ویزا شتا، دا غزه تیارې دي کړې دي، وړاندې نه دی هلته بندوبست کړی دی. بیا د کور نه تر قبره پورې دا مراحل وي، دا مراحل چې طی شي او بیا قبر ته یوسي او په قبر کې کیږي، قبر کې کیږي او خاورې پې واړی او خلق ته روان شي. خلق ته روان شي نو حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې دا خلق چې تیروان شي نو دا مړه دا خلقو د پانو आवाज اوري نو دی ورپسې را پاسي او आवाज ورپسې وکي چې کم خوا روان یې او زم چرته پرې خو. عزیزانو د فتنې دور دی، پاکستان کې رنگ رنگ فتنی دي. تو دی قهرم نن دنیا اخته ده چې مړه په قبر کې اوري او کنا اوري. پیغمبر فرمایلی دي چې مړه په قبر کې اوري او ستا زمانہ کې یو سړی دی د مولا شکل کې هغه وي چې مړه په قبر کې نه اوري. ډله ځان له پیدا کړي، خلک ځان له پیدا کړي. اوس د دې علاج څه دی؟ د دې علاج چې دی هغه زنه ما او نه ته د دې علاج چې د ملک صحیح قانون دی، چې د ملک قانون صحیح وو، نظم و ضبط صحیح وو، بیا ته وګوره چې په ملک څوک غلطه خبره وکړي. اوس ازادي ده، کڅو کوئی مړی اوري او کڅو کوئی نه اوري او کڅو کوئی مړی ټوپونه وي او کڅو کوئی مړی غړیږي په خبر چا چې څه وي. بس نو عرض میں داو چې مړه په قبر کې حدیث کې راغلی دي چې هغه आवाज د پانو داوي. بیا حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلق تلار شي نو آتاه ملکان، دو ملائکی ورتراشي. چې دو ملائکی ورتراشي نو دی راکې نه د دغه ملائکو دو حالت ای. یو حال دای چې په ډېر خسته شکل کې راشي، یو حال دای چې په دومره بدرنګ شکل کې راشي چې سړی ورته وګوري نو داغه نړه بوټوزي. نیک سړی ته په ډېر خسته شکل کې راشي او بيدینه سړی ته په ډېر بدصورته شکل کې راشي. چې کې نه نو اول تپوس تدا کوي، اول چې من ربک، ستا رب سوکو، اس کا رب سرا دې سړی سره تعلق ساتلی نو بوي چې ربي الله وکړ. نبی دې سوکو، پیغمبر دې سوکو. د دې مړي دوه حالت ای. کدا مړ نیک وی نو پختنه سره ورته وای چې ربي الله، زما رب الله، زما نبی
جناب محمد رسول الله کدا مړه بدوی د ایمان خزانه ورته نه نصیب شي د زنکدن په وخت کې او من ربک رب دې سوکو نبی دې سوکو نو دې ورته دا الفاظ وایي چې ها ها لا ادري هاي هاي والله که زه خو پوهېږم زه نه پوهېږم چې زما رب سوکو یا زما نبی سوکو نو ملایکې ورته وایي چې اے خبیث او پلیتا مونږ ته دا پته وه چې ته به مونږ ته هم داسې جواب راکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ړومبنی ګزار د دې ملایکو چې دلی ورکي ړومبنی ګزار هغه دومره تیز وي چې د ده وای چغه په مشرق او مغرب کې واورېدی شي که تاسو خیال وکئ دنیا کې وګوره چې څومره ګزار تیزي دومره چغه تیزی الله دې امان راکي چې دا به څومره سخت گزاري چې مشرق او مغرب کې چغه اورېدی کېږي الا پیریان او بنی آدم ځکه نه اوري چې قدرت دا راز فاش کول نه غواړي بیا په ده باندې په قبر کې عذاب مسلط شي دا خواري چې ور سره ملایکې وکي نو عذاب په مسلط شي یا خود اور لمبه ورته راځي قبر ته یا په لړمان مقرر شي دا خدای خواخه ده چې هر قسم عذابي دا قبر ورته دا عذاب تنور کی تر قیامت پورې به دا مړی په دې قهر کې گرفتاری دا به د هغه سړي حالي چې کم سړی د زنکدن په وخت کې د ایمان دولت بیلود ایمان ګوره دا یاد لرئ یقین او تصدیق ما جاء به النبی توي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم شی د الله نه راوړی دی پاغه یقین کول دی ته ایمان وای دغه یقین کده زنکدن په وخت کې چا بیلودو نو مرله تباش او کدا یقین د زنکدن په وخت کې وګټلو نو مرله بیړه پار د مليانو خله ټاپې کړې درې لکه او دو لکه او پنځه لکه نظرانه نہیں سود ہے پیران حرم کا مولا بک چرته ګوګشتو आवाज کولو اغلم صاحب د چورین وړای په خله کې ور پیر بک چرته چوي اغلم د چورین وړای خله کې ور کړه دې له خیال وکوي دا لنګر لمه ته شقه خدای دې کامیاب کړ خدای دې کامیاب اوس خدای دې دا قوم تباہ او برباد کی چې دې پیرانو نه څوړی کورم رانش کم سړی چې بل لاس نیولې ستا د جواری او د زنا او د غلا او د ډاکې پیسې چې هغه د شکرانې په شکل کې آلي کور دې د میردین جومات شه نو ستا باندې به د هغه دوا څه ولګي وایه په ایمان چې چا تاله لاس نیولې د هغه خبره ستا په حق کې خدای مني هغه په خپله مردار لکه کم سړی چې د گید پیژنې گید ګرګس پیژنې مخوار نه کم ځای نه راغلی دا سبلا زما دی جمعات ته راځي دا د مردارې ګرګسان نه یا گنجای چې ورته وایي ته گید ټپوس نه دی مړه ته لالې ونې ټپوس نه دی گید ورته وایي گید وایي ګرګس ورته وایي گنجای ورته وایي چرته چې د غولو لوی طوفان پروتي هغې نه غیر چاپېر وګورئ دا ګرګسان ناست نو چې زه په خپله د غلو ډېرې ته ناست یم نو تا الوا ته بوتلی شم مونږ په خپله د مردارې ګرګسان یو نو تا اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم سبیل الهالکین کارغه ته ووایه چې ته زما رهنمایي وکړه او ته زما مشر شوې کارغه په خپله د غلو طرف ته رواني نو تا به د الوا طرف ته بوځي مونږ په خپله مردار خواره یو زمونږ کار مردارې خوراک دی دا د زکات نظام چې حکومت جوړ کړو دا خالص سود نو او بیا موږ نه راکول ابل شپه تقریر تاسو د ضیاءالحق واوریدو اوریدلم وی چې دا اسمبلی مې زکه ما تکړه چې شریعت بل ورته سېنات پیش کړو او دوی په اړه څه غور نه وکړي دا څه وی کنه دین دا معلومیږي چې دا شریعت بل دا د ضیاءالحق پیدا کرده شو د ضیاءالحق په ایما باندې جوړ شوی نو چې ستا په ایما ما جوړ کو
ما اسمبلی ته پیش کو اسمبلی منظور نکړو اسمبلی دې ماته کړې نن ټول پاکستان آل نال ضیاءالحق دې کنه دې آل نال دې کنه نو پکار اوس د تدادی چې اسمبلی منظور نکړو او اسمبلی دې په خاورو کې دفن کړې نو ست منظور کړه ځکه چې نن خو کلی اختیار ستا په لاس کې ارڅ ختم شو چې ارڅ ختم شو شریعت بل راوالا او سبال اعلانو کا چې نن نه بد ملک فیصله چي دي اپ شریعت باندې کی نو روزانه راځي چې شریعت نظام چې ده تیز کو الکه دا سلاره موټر دې چې تیز دی کو اوس خدای به تی پويږي چې په دې بڅو ورځې تیری په دې به خدای پوي نازیزانو په دې اړه کې خام مطمئن او بیغمه او خوشاله د چا پتلو خپکیګم نه او د چا پراتلو خوشالهګم نه کړه جی په دې اړه کې خبره که سوکراشي اوراته چې جی دا څه کیږي هم څه خبره ځان نه تاسو پرونګه ته پاشنغر کې یو خانه دا څو شو مالدا مغو شو چې څه کېده مغو شو څو تام پرون ضیاءالحق تروټای کړي او راوسته دیو ورته د مليان راټول کړیو نه چا لاړ نو مليان د سرک ترو شړل چې زئی چرته سورلی وګوري بیا پکې کلی ته ځان رسوي او زه په باندې رالما د ملکنا نو ماته خدای په تختاو شرم ولیکه دا مغو شو چې څه کېده نور بکیږي تاسو به نور د ځان تماشه وکړي په خدای قسم چې دار سړی په زړه بسومبین نه وځي او چې ترسو ژوندې زخمونه بسټي ځان علاج بنورځي د بيدینو مرګري ای بيدینو پسې منډه وهاي قران او حديث سره ملا نه د تړلې قران ستا په ملک سپک او رک دے نن ستا په ملک دا انګريز جوړ کړي کتاب چې څومره قدر دے داغه په کروڑه حصہ د قران او د حديث قدر نشته ستا دا قران دی المارو کې پروت دی ستا د ملک فیصله په دې قران پکار وي ستا د ملک فیصله د پیرنګي په قانون په کم ملک چې کیږي لعنت ته پاغه قومي چې پاغه ملک ژوندۍ څنګه وسی بیا ته وای اسلام دې او راځي په ورورو برازي ولی د چا پلاس کې چې دومره قوتي چا د ټول ملک سوونه منبران او سوونه وزیران په یو غنټه کې لړکی هغه قوت په یو غنټه کې قرآنی نظام نشي راوسته پرون په یو غنټه کې د ټول ملک صفا کړو طوفان دی راوستو او صفایا دی وکړه نو تشری طوفان په ملک نشي راوسته خو دروغجنی کړه دروغ وای صفا وایا چې دا ملک د امریکای پر رحم و کرم دی چې امریکای ترسو پورې نه ویلي د ملک قانون اسلام کې دی نشي صفا وایا ناس تو سپاران زمونږ دم درته سلامي خو دروغ موایا مونږ جګړه په حکومت د رسول الله په منبر ناشته که زما په سلو رګو کې با په یو رګ کې دا تصوري چې د پاکستان حکمران دې زشم نو زما حشر دې خدای په قیامت کې د ابو جهل سره وکړي کبه مې پزړه کې دا درد وی چې یا الله ترغه مې ممړ کوا چې تر سو پورې د پاکستان فیصله مې په قران نه لیدلی نو خدای دا خبره زمون قبول کړه دا دردم پړ کې ضرور شته عزیزانو کومه مزه چې پزماکه ناس تکې دا کومه مزه چې په بورای او په درای ناس تکې دا زما دې په خدای قسمی چې هغه مزه د بادشاہانو په تخت کې نشته هغه تخت بسکه نن دا غریبانو ګورا پرون شنه جنډې او ګوګوانو پا پو بو در دور نن ګورا څوک په رشکا کی ګرځي څوک په خرصور ده کنه جی او جنډېم لاړې او ګوګوانم لاړو بګلونم لاړ کنه جی مون ټول پر بادشاہ دي
ټول عمر د هارون الرشید زوی بادشاہي پرېخوا لاړو ملنګ سین په غاړه ناشته لرګي مرګي چرته راټول کی دومره پیسې وګټي چې روټای په 2-3 وخت وخوري کمیس ته ټاکای ګنډي د بادشاہ زوی دی او کمیس ته ټاکای ګنډي هارون الرشید مرشو جرنیلان ورپسې ورغه چې پلار دې مرشو راشه بادشاہي سنبال کا ویلې ها الله دې وبخي ویل بادشاہي تراش ورته جرنیل صاحب زدلم بادشاہ ویل دلې څنګه بادشاہ پزمکه ناشتي کمیس ته ټاکای ګنډي تار نه استنو وستاو دریاب ته استنو غرزولا ویل راوړی زماستن په دریاب کې چې څومره کبانو ټول یو استن په خله کې نیولې و ولا راو ویلو دي باندې آدم خود څه کوي زما په حیواناتو حکومت خو جرنیل صاحب یو نصیحت می واورا یا صاحبی لا تغترر بتنعم یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن العمر ينفذ والنعيم يزول وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول يا صاحبي لا تغترر بتنعم اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاور کېگا د دنیا په نعمتونو مغاور کېگا فإن العمر ينفذ والنعيم يزول دا عمر بدیم یو ورځ تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګ پاتیش دا هر څه بدر نه پاتې شي او تبدولاس وخت په روان شي جرنیل ته وي بیا ورته وي وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ اے مرګریا تا چې نن د بل جنازه پوګ کړي و دیره تروانه نو دا شپاړه سن یقین لرا چې ورځ بستا جنازم د بلچا پوګي و دیره تب روان کړي لور کله چې دا غم زمون په سر دی جرنیل سے واپس زما په کې د بادشاہ حواس نش کم خوند او مزه چې د زمکه ناستو بوریا نشینی کې دا هغه مزه په دنیا کې د چرګانو نشته تاسو وایي په ایمان چې زه منبر نیم وزیر نیم وزیر اعظم نیم او زه د غرمې روټه تکې نه ما بنډای یا ټیپر یا غټه واخه خورم وای په ایمان مال به سمره مزرا کې او جنېجو ته چې چرګان پراتی غلب سمره مزه ورکړي درشتیا وای در به کی مزه چې بادشاہي درنتلی چرګ به مزه درکې او مونږلا وای راکړي مونږ نو دا یاد لرئ چې وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ په پاکستان کې اره ورځ زما په خدای قسم نه داسې واقعات الله را تخی چې د ایمان نور مضبوطیږي په دې ملک ګوره ګوډای په الوتوم ګوره بیا په کانټا کې دوم ګوره سټارونه لګېدم ګوره سټارونه کوزېدم ګوره فرعون د زمانېم ګوره او بیا غدا د زمانېم ګوره هر ورځ دا الله په دې قوت او طاقت او جلال د ایمان نور مضبوطی دا چې خرڅه بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې پدې بتاو ته ان شاء الله ولغزیز خرڅه واقعګانې او بیانات ملایويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې درازي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام